الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. دا سورة الكهف ته. کهف معنا غار ته ویل شي. کهف کیف غار. دا اصحاب الغار چې کوم واقعه د الله جل شانو هغه ورسته ذکر کړي یو څو آیتونه پس تقریبا اتم نهم آیت مبارکه دا نومه د دې صورت په دغه بنیاد باندې لیدل شوی. دا صورت ډېر لوی فضایل لري. مخکې کې دي چې ما فضایل ویلي یا نه ویلي. صورت کهف چې دی حدیث کې راځي کوم انسان چې دا صورت د تلاوت کې نه الله جل شانو به دجال د فتنې نه ساتي. دجال د فتنې نه به الله جل شانو ساتي. دجال د فتنې نه دا معنا ده مونږ چې کله نه کله وایو چې خدای د دجال د فتنې نه مونږ وساتي. د دې دا معنا نه چې مونږ د دې نه انکار کیږو یا نه غواړو چې دجال د مونږ مخې له راشي. دا معنی ماله د دې معنا دا ده که دجال چېرته راغی د دجال شروع چېرته وشوه او د هغه نه چې کومې فتنې روزي چې هغه زموږ دپاره نقصاني خدای د هغه نقصان نه مونږ وساتي. لکه دجال خو به جادوګري هغه سره په جادو باندې به یو طرف ته جنت رواني بل طرف ته جهنم چې هغه به جوړ کړی دی. جادو ډېر غټ جادوګر دی. خلکو نظربندي به یې کړي دا کار به برابر کړي. نو خلک به وایي چې مړه راشه د سره یو ځای شه جنت خو سره شته دی چې یو ځای شي. نبي علیه السلام فرمیل د ده دا جنت په اصل کې جهنمي او د ده جهنم به اصل کې جنتي. خو خلکو ته به الټه کړی نظربندي ده که نه سیس به ورته الټه کړی. نو ډېر خلک به په دې باندې دوکه شي چې هغه به د جنت ته لاړ شي. د دجال دی جنت ته به لاړ. نو دا اصل فتنه به او فساد به دې ته شروع شي بیا به د همیشه دپاره دي ناکام وي. نو مونږ چې وایي خدای د دجال د فتنې نه وساتي د هغې دا مطلب. یو سړی ما سره ناست په کراچۍ کې نه هغه خبره کوله چې دا مونږ له خو د دجال سره جهاد پکار دی. جهاد دا ولې تاسو دعا کوئ چې مونږ د دجال نه وساتئ؟ مې کوم ځای کې دي چې مونږ خدای د دجال نه وساتئ؟ حدیث کې خدا راځي چې د فتنې د من فتنة الدجال داسې وایي که نه من فتنة المسیح الدجال د هغه د فتنې نه مو ساتئ. نه فتنه دا معنا او د هرې فتنې نه مونږ له امن پکار دی او دعا پکار ده د الله جل شانه نه چې مونږ له الله جل شانه د هغې نه خلاصۍ راکړي او د هغې نه په امن کې وساتي. که نه داسې نه ده همدغه شان دی. نو معمولي الفاظ ځینې داسې چې هغه انسان ته غلط فهمي کېږي په هغې. دا سورة الکهف ته یو فضیلت دا. بل فضیلت د سورة الکهف دا دی چې کوم سړی د جمعې په ورځ د دې تلاوت کوي ریګولر الله جل شانه به د دغې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې دله نور ورکړي. څه ورکړي؟ رڼا به وله ورکړي. د نور دا معنا چې الله جل شانه به د دې ټولې هفتې کارونه اسان کړي. څنګه چې انسان په تیاره کې هغه ته رڼا ضرورت وي نو رڼا هغه ته لار ښیي. لار باندې تګ ورته اساني. دغه شانتي انسان چې سورة کهف د دې تلاوت کې نه د را روانې هفتې ټول کارونه د څه شي هغه اسان شي پای کې ورته اساني راشي. او سورة کهف تلاوت کې د جمعې په ورځ د کم ټایم نه سټارټ کېږي کوم ځای کې ختمېږي دي باندې تاسو پوهېږئ. که په هر ټایم کې دې په دې ورځ کې وي او په ورځ کې ویل دا خبر دا وایي دا حقیقت حال دی چې دا ډېر قیمتي صورت ډېر زیات کوشش کوئ اهتمام کوئ د دې. دا سورة الکهف ته مقصد د دې صورت دا دی چې په دې کې مقصد بیانو چې په دې صورت کې به تا ته الله جل شانه دا ښیي چې کله فتنې ازمایشونه امتحانات فسادات سختې تکلیفونه بدمنه هر یو سیز تا مخې له کله راشي
نو ته به د هغې مخې له څنګه ورځې، هغه به ته څنګه فیس کې، داسې ده. ته به مقابله څنګه کې د هغې، دا راته ښایي په سورة الکهف. او تاسو ته به واضح شي چې کله خصوصا اصحاب کهف واقع راشي او بادشاه دین اسلام ته نه پرېښودل، هغوی لاړه یو غار ته، څونه تکلیف یې برداشت کړو، څونه موده پس هغه راووته د هغې غار نه، اول یې سزاګانې څکلې وي، هغې نه پس لاړه غار ته، ټول ژوند یې بل شان دی شو. چې واپس راله نو سیسه کې کړوسیسه کې کودي ګرځېده، کودي او پردي ګرځېده، دونه زمانه پس هغه راغلي. د الله جل شانو قدرت او طاقت او په خپل ځای، خو مقصد نور د صورت دا دی چې تا ته به دا ښایي چې کله تا ته مشکلات په خپل ژوند کې راشي، او خصوصا د دین په باب کې چې کوم اکثر موږ ته مشکلات راځي، چې دین اسلام دعوت څوک پیش کوي، دین اسلام سره هغه خپل ژوند متوقف کوي، هغه ته چې کوم مشکلات راځي نو هغه مشکلات په څنګه فیس کړي، دا په صورت کهف کې. صحیح ده. نو الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اخری صورت کې مخکې وفرمایل چې اے پیغمبر ته داسې ووایه چې الحمدلله وقل الحمدلله، وقل ووایه ته پیغمبر، اخري آیت ته وګورئ د مخکینی صورت، وقل ووایه ته پیغمبر چې الحمدلله، الحمدلله وایه الذي لم يتخذ ولدا، هغې الله شکریه ادا کوه چې د هغه اولاد نشته او نه د هغه شریک شته په بادشاهت کې، او نه د هغه څوک کارساز او مددګار شته، د هغه دوست ته، او د هغې الله جل شانو بړایي بیانوه. دا یو ته مخکې آیت کې وي صورت ختم کړه، اوس هغه د الحمدلله نه شروع کړل. سوی الحمدلله، تمام تعریفونه الله لره دي. الذي هغه الله انزل على عبده الكتاب، انزل چې نازل کړو على عبده په خپل بنده باندې، الکتاب کتاب قرآن مجید یادې، ولم یجعل له عوجا، او ولم یجعل او وی نه ګرځو له دی کتاب لرا عوجن کوږه، یا وی نه ګرځو دې دپاره عوجن کوږوالی، قرآن مجید کې کوږوالی دا نشته. الله جل شانو دې آیت مبارکه کې یا دا آیتونه مبارکه چې څونه وختي ما تلاوت کړو، په دې کې الله جل شانو خپل صفات بیانوي، صفات هغه د کمال او د جلال بیانوي، خپل کمال څونه کامل ذات دی، خپل جلال څونه لوی ذات دی، څونه زورور ذات دی. د دې صفات الله جل شانو بیانوي، او الله جل شانو سره ظاهري نعمتونه هم بیانوي او باطني نعمتونه هم بیانوي، ښکاره نعمتونه او پټ نعمتونه د هغې تذکره کوي. په چا باندې؟ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. داسې ده، دا بیانوي الله جل شانو. نو هغه څه شی دی الله جل شانو الحمدلله، تمام تعریفونه الله لره دي. الذي انزل على عبده، دا ګوره د خپل کمال او د خپل جلال صفتونه بیانوي الله، خپل تعریف کوي الله جل شانو. دا واحد ذات ته چې صرف تعریف ته د سره ښایي، بس چې خپل تعریف بل چا سره نه ښایي چې هغه د خپل تعریف. داسې که نبي علیه السلام خپل تعریف کوي نو دا د الله په حکم دی. نبي علیه الصلاة والسلام یا انبیاء کرام هغه خپل تعریف نشي کولی، داسې ده که نه. او یو چېرته غیر اختیاري عجیبه کار شو د موسی علیه السلام نه لږ شان تعریف یې خپل کړی او الله جل شانو سره څه کړي. وروسته به راشي په دې صورت مبارکه کې، په دې صورت 14مه سپارې شروع کېږي که نه، هغې لږ شان مخکې 15مې سپارې په آخري باندې او 14مه سپاره هغه سټارټ نه، هلته هغه واقع هغه موسی علیه السلام ته چې الله وي چې مجمع البحرین ته لاړ، چلته یو سړی دی هغه غټ عالم دی ستانه، او د خضر سره یې ملاو کړی و علیه السلام، او هغه یو 3 کاره کړي وو، موسی علیه السلام پې اعتراض کړی و، هغه ته بیا وي چې تا سره دا علم نشته، په آرام کښېنه. صرف یو کار یې کړی موسی علیه السلام د الله د اجازت نه بغیر دا خبره کړې وه چې زما نه بل لوی عالمه نشته. دا یو حقیقت حال ده چې موسی علیه السلام د غټ عالم بل نه و، د پیغمبر نه بل غټ عالم کېدی شي په دنیا کې، نشي کېدی. معمولي شانتې دا چلې وکړو که نه، الله جل شانو ورته وایي ورېږه ستا نه لوی څوک شته، په خضر پسې ولېږو علیه السلام پسې. هغه داسې کارونه وکړه، هغه د موسی علیه السلام په علم کې نه و. موسی علیه السلام ته پته ولګی چې دا څه چل شوی، غټه غلطي شوې ده. ما له داسې ویل پکار چې ټول نه لوی عالم څوک دی؟ الله دی. داسې ویل پکار وه. نو تعریف ته چا سره ښایي؟ خپل صرف د الله جل شانو سره، بس نور چا سره نه. نو دا وایي چې الحمدلله، الله تمام تعریفونه الله لره خاص دي. الذي هغه الله انزل على عبده چې نازل کړی په خپل بنده باندې الکتاب کتاب. نو په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل کړی،
نو دا یو عظیم احسان دی که احسان نه دی؟ نو دا هغه نعمتونه یې راچوت کړه او د هغې په شا باندې الله خپل تعریف چې زه دې نعمتونو مالک یم. په نعمتونو کې د ټول نه عظیم نعمت قرآن مجید دی. په الله قسم چې قرآن مجید دی، تاسو ته پته نشته. نعمتونه په ځان پسې قرآن نه راکاږي او قرآن په ځان پسې نعمتونه راکاږي. داسې نه ده مولانا، نعمتونه په ځان پسې قرآن نشي راکولی او قرآن په ځان پسې نعمتونه راکاږي. قرآن مجید ډېر عظیم کتاب. نو دا وایي چې الذي انزل على عبده الكتاب، الله غزا ته چې خپل بنده یو عظیم احسان کړی پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه ته قرآن مجید ورکړی. او بیا د قرآن صفت ذکر کوي ولم یجعل له عوجا. قرآن داسې کتاب دی چې په دې کې ذره برابر کوږوالی نشته. څه پکې نشته؟ کوږوالی. قسم په خدای که قرآن مجید کې لږ غلطي وکړه موږ بچا په دې 1400 کال کې نه وی معاف کړی، سم به مګلی دی، پرېښودو به نه. دومره په زړورتیا سره موږ لګیا یو که نه، او دومره کلاو چیلنج خلکو له ورکو د دنیا ملحدانو له، د دنیا دهریانو له، د دنیا هغې خلکو لره چې هغې د دین اسلام سره دشمني ده. هغې ته خلک صفا وایي که خپل دي که پردي دي. صفا ورته وایي قرآن مجید کې راته ګډې وډې وښایه، داسې څه شی وښایه چې هغه نقصاني، موږ دله انعام درکوو. کوشش کوي خو مزه نه کوي. 1400 کاله وشو دې خبرې. یوازې عربي نه ګورئ، عربي نه یادومه. عربي خو صرف د دې شی دی، ظاهر دی، د دې دننه باطن وګوره حیران بشي. په هغې کې څوک کوږوالی نشي لټولی، کوږوالی پکې نشته بلکل. نو دا الله وایي ولم یجعل له عوجا، دې کوږوالی نشته. یو دا معنا. یو بله معنا د تقول شانتې وکړم ولم یجعل له عوجا، په دې کوږوالی نشته. مطلب دا څوک چې قرآن مجید فالو کوي، په قرآن مجید پسې رواني، او قرآن مجید چېرته سړی په غلطه لاره نه ورچوي، په کږه لاره یې نه ورچوي، همیشه په سمه لاره ورچوي. ادا مخکې تیر شو په صورت بني اسرائیل کې چې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. ان هذا القرآن، بشکه دا قرآن یهدي للتي، دا هغې لارې ته سړی سموي. اقوم سپرلیټیو ډیګري، اقوم چې هغه صحیح د ټول نه زیاته نیغه لارې، هغې لارې ته انسان سموي. دا څوک دا کار څوک کوي؟ دا قرآن مجید کوي. دا ځکه وایي چې ولم یجعل له عوجا، قرآن مجید کې کوږوالی نشته. قیما لینذر بأسا شدیدا، دا ډېر مضبوط کتاب دی، ډېر د نیغې لارې کتاب دی. قیما، یو د قیم معنی زما په ذهن کې ډېره عجیبه ده نه. قیم اصل کې وایي که نه نګران ده. څه ته؟ نګران. یو څیزه، یو انساني که نه، هغه یو اداره چلی دی، د هغې نګران دی که نه، د هغې سپروایزر دی، د هغې مشرف دی، د هغې مشر دی. دا د ادارې نګراني. دا نګران ولې مقرریږي؟ تاسو ته پته شته؟ د دې دپاره چې دا اداره په ښه شان سره وچلیږي. اداره په ښه شان سره وچلیږي یوه خبره، او د ادارې په چلیدو کې اساني پیدا شي. داسې نه ده؟ اسانه ده که نه؟ اداره په ښه شان سره وچلیږي او ادارې د دې په چلیدو کې اساني راشي. دا د چا کار دی؟ دا د نگران کاری دی، لپاره نگران ضروري. قیم اصل کې وایي نگران ته. څه ته وایي؟ نگران ته وایي چې هغه یو څیز او یو اداره چلی. قرآن مجید ته الله جل شانو قیم ویلی، قیما لینذر بأسا شدیدا. دا قیم څه معنا؟ د قیم معنا دا ده چې ته د زندګۍ په هرې شعبه کې که نه قرآن مجید به ستا نگراني کې، ستا سپرویژن به کوي. نو تا ته به اساني ومي او ته په غلطه لاره هم نه ځي. خبره ګرانه شو که اسانه؟ اسانه شو، اسانه یې لاړه. نو قیما ولم یجعل له عوجا، قیما د قرآن مجید کې کوږوالی نشته، او دا د خلکو نگران دی. قرآن مجید د خلکو سپرویژن، سپروایزر دی. صحیح ده؟ لینذر بأسا شدیدا، لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین. یا دا قرآن مجید، یا د قرآن مجید په ذریعه سره پیغمبر چې کوم د الله بنده دی، مخکې الی عبده لفظ ذکر، دا پیغمبر د قرآن مجید په ذریعه سره دو قسمه انسانانو ته مخاطب کیږي. څو قسمه انسانانو ته قرآن مجید راغی؟ پوهېږئ په دې باندې؟ د سپرویژن قانون دی. سپروایزر راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور بیا آسان دی. دغه سپروایزر ولګېدو، سپرویژن دا اصول یې چوت کړه،
نو دا مخامخ شو دوه قسمه خلکو ته. یو هغه خلک وو چې هغې په نافرمانۍ کې نښتي وو، ختم په نافرمانۍ کې نښتي وو خلک. یو هغه خلک وو چې هغه نافرمانۍ کې نه وو نښتي او فرمانبردار وو، داسې وو. نو دا قرآن مجید چې کوم د سپرویژن اصول وو، دغه نبی علیه الصلاة والسلام دوه قسمه اصول ځان سره راوړو، یو د یرولو، یو د زیري، یو د خوشحالولو. نو چې کوم نافرمان وو هغې ویرول، او کوم چې فرمانبردار وو هغې له زیری د جنت او د خوشحالۍ ور. بیا پې بحث کوو انشاءالله. صحیح ده.